دعا ډېر ښه شی دی، ډېر ښه شی دی. تسبیح ډېر ښه شی دی. دې خو ګورئ هسې نه چې ما باندې د پنجپیري لیبل ونه لګوئ. نن سبا خو آسان کار دی، خو که د دوی طبیعت خلاف خبره دې وکړه وایي دا هم دی. هلکه پنجپیر څه مذهب خو نه دی، خو دلته یو کلی دی په ثوابۍ کې. خیال م راغی دي. دا وګورئ تسبیح ډېر ښه شی، دعاګانې ډېر ښه شی. سنتو نه رستو دوا نشته. یو لوی غوبل په دې ملک کې جوړ اعلی صاحب پنجپیری دی، سنتو نه رستو دوا نه کوي، جنازې نه رستو. دا جنازه چې وشي او پکې اواز وکړي دعا وکړئ، دعا ښه شی دی، دا به مو اورېدلي. نو مال هغه جنازه کې خندا راشي، زم دا خلک ګوري چې هلکال ته مړی شي هلته دی خاندي. نو خاندي به نه چې د خره په زامنو اورېدلې. سنتو نه رستو دوا نشته. ولې؟ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صحابو تاسو د کورونو نه ادیرې مه جوړوئ، د مونځ څه حصه چې ده هغه په کور کې کوئ. نو نفل د جماعت نه په کور کې زیات ثواب دی. ما څه ووایي؟ نفل د جماعت نه په کور کې زیات ثواب دی. ځان نه د ملا د پیازه زوی مه جوړوه چې په 2 بجې راشي او د جومات دروازې ډبې ډبه 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 طالبان د خوبه وباسي او څه چل دی زه تهجد له راغلم. تهجد کور کې کوه. ټیک شو؟ سنت د جومات نه په کور کې زیات ثواب دی. ټیک شو؟ نفل د جومات نه په کور کې زیات ثواب دی او سنت د جماعت نه په کور کې زیات ثواب دی. نو پیغمبر فرض پسې به دوا ځکه وکړه چې هغه به سنتو له کور ته تلو. زما په دې خبره پوهېږئ؟ هغه به سنتو له کور ته تلو. سنت او نفل به په کور کې کول. نو فرض پسې به دعا څومره وکړه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. دا دعا به فرض پسې وکړه او هغې نه بعد به کور ته لاړو. سنت به په کور کې وکړه. اوس چې د چا کورونه جومات سره نږدې دي نو هغوی ته پکار دا دي چې فرض په جومات کې وکړي او سنت له کور ته لاړ شي. وخت ډېر وي جمع کې نفل دې کور کې کوي او فرض له دې جومات ته راځي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ نو سنتو نه رستو دوا نشته، ځکه چې پیغمبر به سنت په جومات کې نه کول، په کور کې به کول.